شرله دا چل ورته وایي چې ته د قبر مبارک نه جنګله یوسه او خرڅ کا او بیا د داسې یو سړي جنګله یوسه چې ټول عمر ستا بچو ته قرآن زده کړی دی، ټول عمر ستا بچو ته علم زده کړی، ټول عمر ستا په بچي خفه شوی دی. که کله ستا بچي نن عالم دی، نن په جومات کې ناست هم د څه برکت دی، که زمونږ نن بچي پوډري دی، چرسي دی، دا عذاب دی. نو زه خو یم چې یاره په دې خلکو به عذاب مسلطیږي، خو خدای دې په داسې عذاب مسلط کړي چې څنګه د هغه رب العالمین خوښوي. علوم ډیر شي د ادنا طالب قربان برابر ندي، عقاید د مختلفو جماعتونو د دیوبند جماعت پزان برابر ندی، بابا جی د غرغشتو بسنگ هیر کړما د دوی مخ کې بزرگان برابر ندی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو خدمتونکو راغلیو مفتی سردار علي صاحب چې کوم قبر دی هغې ته ژوند چې کوم دی انسان چې پیدا شوی دی نو خامخا به مري، کوم چې ژوندی دی هغه خامخا مري او دې باندې زمونږ ایمان دی. څوک پیدا نه وي مړ شي، څوک پیدا شي مړ شي، څوک په ځوانۍ کې مړ شي، څوک بوډا شي مړ شي. مفتی سردار علي صاحب په ځوانۍ کې د دې دنیا نه رخصت شو. ډېر زبردست انسان او پروګرامونه موږ سره شهیدو کې هم ډېر کړي دي او د شهیدو نیوز ذکر به په هر پروګرام کې کولو، ځکه چې کوریج به موږ ورکولو او هغې ویډیوګانې ماشاءالله ډېرې وایرل شوې وي. دا خبر چې کوم او دا لکه دی داسې و چې ډېر افسوسناک خبر و چې حادثه کې د دنیا نه رخصت شول او ماشومان یې پاتې شول. الله پاک ته یې مغفرت نصیب کړي. علما چې وي هغه وارثان دي د دین. الله پاک ته ای دا قبر د نور نه ډک کړي. او دلته چې موږ راورسېدو نو یو افسوسناکه موږ خبر شو دلته کې دا جنګله چې کومه ده د دی د قبر جنګله چې دا هغه د جمعې په ورځ باندې چا دلته نه پټه کړي. دا څومره د افسوس خبره ده. موږ سوالونه کوو، زارۍ کوو الله پاک ته چې الله پاک ته باران وکړي. نو تاسو په خپله سوچ وکئ چې آیا زمونږ چې کوم عمل دی دا مونږ چې څه کوو، مونږ مسلمانان چې څه کوي، نو آیا مونږ باندې باران پکار دی که نه؟ جومات څوک نه پرېږدي، جومات نه غلاګانې کوي، کورونه نه غلاګانې کوي، جیبونه وایي، موبایل یې پټوي. اوس پکې لا پاتې قبرستان و چې د قبرستان نه هم غلا شروع شوله. دا څومره د افسوس خبره ده چې په قبر کې جنګله لګېدلي نو لکه تاسو ته جنګله تاسو ته څه وایي چې تاسو دلته نه جنګله شکولي ده او دلته نه مو جنګله وړي ده. مفتی صاحب خو یو ډېر زبردست انسان و. اکثر یې د معاشرې چې کوم معاشره کې به چې کوم غلط دغه کېدل هغه به وړاندې کول، اکثر به خلک منې کول له هغې نه. موږ سره چې څومره پروګرامونه هم په شهیدو کې کړي، دارالعلوم ربانیه کې کړي دي، ښه پروګرام یې کړی دی، ښه بیان یې کړی دی او خلک ته ښه متاثر او خلکو خوښولو. د کافي تعداد کې جنازې ته هم خلک راغلي. اوس هم د ملګري راغلي ګلپاشي دلته کې په دې قبر باندې وکړه. دا هغه د مینې اظهار دی چې دی سره د دومره مینه وه د خلکو چې په زرګونو لکونو خلک په جنازه کې رال او اوس هم قبر ته دا موږ سره ملمانه هم ولاړ دي، دی هم رالل. دغې نه مخکې میډیا والا سو نور ملګري وایي دلته کې ویډیو کوله. همدغه موږ دلته کې خبر شو چې د جنګلی چې کوم دی دې ځای نه وړي ده، نو دا د دې موږ بړپور مذمت کوو. چا هم چې وړي ده غلط کار یې کړی دی، معافي نشته دی، د دې معافي نشته دی چې تاسو نه کور څوک پرېږدي او نه قبر څوک پرېږدي، نه جومات څوک پرېږدي. څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو سوکړه ده، که تاسو وګورئ، تاسو خوشه علاقو کې وګورئ، په کویانو کې اوبه چې کوم دی وچشولې. څه دې وجه وشوې؟ دا زمونږ اعمال دي، دا زمونږ اعمال دي چې غلط طرف ته ټول روان دي. څوک په څه غم مخته دی، څوک په څه غم مخته دی.
نو مهرباني وکړئ الله طرف ته الله ته متوجه شئ چې الله پاک موږ باندې رحم وکړي په دې چرن پرین باندې رحم وکړي هغه هم د موږ په وجه موږ د ګناهونو په وجه باندې مطلب دا تاسو خپل سوچ وکړئ چې کوی کې بیا کویانو کې داسې ما خپل ولیدل په جماعتونو کې وبنشته د په کویانو کې بوچ شولې د ملګری سره ولاړو مفتی صاحب تاسو کوم تاسو چرته نغلی مفتی صاحب بارا کې څه علم تاسو شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږ خو لکه دا ډېر کوشش کړو چې مفتی صاحب سره به ملاو شو خو نصیب د ملاقات نه وشوي. نو نن د اتوار ورځ چټي مو د ملګرو ته مې سکه اوسګار ویلا او مې راځم د مفتی صاحب قبر مبارک له ولاړ شو ول په ژوندون خاصه ملاقات نه شوي کو پونونو د ملاقات خو کنه بیا زمونږ د مرګ څه پته لګي. یو بیا په دې باندې ډېر غټ افسوس راغی چې لکه دا جنگله چا وړې ده نو دا خلک ظالمان دي. یو بچو له یو کله ته دا هنر ورکې ته خپل مشر له یا کشر له دا چل ورته چې ته د قبر مبارک نه جنگله یو سو خرڅه کا او بیا د داسې یو سړی جنگله یو سه چې ټول عمر ستا بچو ته قرآن زده کړی ټول عمر ستا بچو ته علم زده کړی ټول عمر ستا په بچي خفه شوی دی. که کله ستا بچي نن عالم دی نن په جومات کې ناست د برکت دی که زمونږ نن بچي پوډري دی چرسي دی دا عذاب دی. نو زه خو یم چې یاره په دې خلکو به عذاب مسلطیږي خو خدای دې په داسې عذاب مسلط کړي چې څنګه د رب العالمین خوښوي. د نیک هدایت خو دې خلکو ته نه کېږي او مولانا صاحب سپټ سړی خو نه په غره کې عبادت کړی دی نه په شړو کې عبادت کړی دی. نن سبا په سوشل میډیا هغه خو تاسو ته خپل ځان داسې خولی دی چې لکه سړی چا خبره چې سړی په کور کې مور پلار ته معلومي. نو لکه په دې ډېر غټ افسوس راغی چې یاره دا جنګله چا وړې ده که نه. نو زه خو هم خدای ورته ړومبې د نیک هدایت وکړي او که د نیک هدایت ورته نه کېږي نو الله رب العزت د دې مخ د ځمکې نه روک کړي. بالکل جی څنګه چې دی وویل چې ماشوم هغه به پیژندو مفتی صاحب چې کوم دی هغه مشهور په توجه چې ماشومان هم دي ای به چې توجه واردل چې توجه بیان کوي سردار علي صاحب بیان کوي نو هغه به هغه بیان وایي سکیپ کول نه به خامخا په سوشل میډیا باندې په هر څه باندې چې اورېدلو خامخا به اورېدلو نو ډېر د افسوس خبره ده. نور ملګري څوک تاسو جی السلام علیکم. زاپی خونر عالم مفتی صاحب دوال عالم دلته کې زده نوخار د خلکو لا یو خاص کومه چې مهرباني وکړئ که تاسو د سکیورټي داسې یو طریقه مو جوړه کړې وه چې د ټول خلکو یو دوه کسان داسې شپې دپاره یا د ورځې دپاره په دې باندې په ټولو باندې لس روپۍ کور هم نه راځي. مهرباني وکړئ که څونه پکې گنجایش کولی شئ نو دا زموږ د نوخار خلکو له خواست دی چې مهرباني وکړئ دا خو لویه مقبره ده سبا پکې نوره بې حرمتي وشي دا خو ډېرې مسالې به راشي بیا موږ دې خلکو له څه وایو څه جواب به ورته ورکوو. مهرباني وکړئ چې څونه به د وسه کېږي په دې مقبرې باندې دوه کسان یا درې کسان د سکیورټي دپاره د شپې دپاره د ورځې دپاره په دې باندې هېڅ خرچه نه راځي زموږ د ټول قوم دا هغه خبره چې لس روپۍ کور پرې راځي. مهرباني جي. مفتی صاحب سره تاسو ملاقات شوی که نه دغه رنګ په سوشل میډیا باندې؟ سرسري له لرې ځای نه مې شوی دی زه ډېر مې کوشش کړی خو نه یم رسېدلی. مفتی صاحب په دې لغونو ټایم کې دومره مشهور شوی چې هر کور کې هر زنانه هر نارینه د هغه بیان به اورېدلو او په مشهور پسو په توجه باندې الله پاک ته مغفرت نصیب کړي. سر دې ټولو څومره چې زمونږ مشران کشران امزولي زنانه وفات شوي دي آی ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي او آی دی دا قبرونه چې دي دا د نونو ډک کیسه والدین چې ژوندي دي الله پاک ته ژوندي لري چې هغه چې وفات شوي دي الله پاک ته مغفرت نصیب کړي. خو ډېر افسوس خبره ده چې داسې واقعه شوي چې قبر هم اوس نه معاف کیږي نو دا ډېر د افسوس خبره ده او د دې موږ پر زور مذمت کوو چې یاره دا جنګله چا هم پټه کړې ده ښه پایه او په عزت کې د راړي دلته کې دا ډېر د افسوس خبره ده او ډېر د ظلم خبره ده چې قبرونه هم اوس معاف کېدل معاف کوي څوک نه نو څومره د افسوس خبره ده. نن د مفتی صاحب د وفات 21مه ورځ ده. دا تاسو دلته مقامي بس مقامي تقریبا د 400 محمد دلته یم اکثره. د مفتی صاحب د وفات 21مه ورځ ده. لا جنگله پرون اول ورځ وړل شوې ده او چاته پوره معلومات نو دا کټ کړی شوې ده او دا جنگله چې وړل شوه نو دا سبا واپس راوړل شوې ده هغلته پرته وه او ما چې د هغوی د ورور نه تپوس وکړو نو هغوی چې جنګله واپس راوړې ده خو دونه چې جنګله ماته شوې ده دې ځای نه ماته شوې بله هغه کوم چې پې غني لګېلي هم ترې ماتې شوي لږه بېکاره شوې ده نو جنګله واپس هغوی وړې ده او د مفتي صاحب دې په کور هلته پرته ده شته. نو اوس دغه کس د خدای نه یېرېدلې یا خوب کې یېرېدلې یا حکومت نه یېرېدلې هر چا نه چې یېرېدلې دی خو هغوی جنګله واپس راوړې ده دې ځای نه وړې ده او بلې شپې واپس جنګله راوړې ده هغلته پرته وه او هغوی کور ته وړې ده. جنګلې دغه حقیقت وه.
ټیک شو جی ډیره مننه. بس اخیری کې به دا ټول په جمع دوا کوي، مفتی صاحب ته مو کوي، ځان ته مو کوي، الله ته متوجه شو، د نور قبرستان ته هم دوا کوي چې ټول الله پاک مغفرت نصیب کړي. الحمدلله.